خلک ډېر ډاډه شوي دي، خلک ډېر آزاد شوي دي، خلک دومره او دا کشر کول دا نوجوانان په خدای قسم یریږم دومره ډاډه دي، دومره چې د حد نه وتې، نه څوک ایمان پېژني، نه څوک جومات په احترام پوهېږي، نه د ګیرې په احترام پوهېږي، نه د مشر احترام شته، نه د پلار احترام شته، نه د پردې خیال شته، نه د عزت خیال شته. یو داسې ازادي شروع شوې ده چې د حد نه وتې. زه وایم دې وخت کې ته شیطان دونه په مخ اغشتې چې لغړې دنه جوړ کړی دی او لغړې دنه جوړه کړې ده، نو د ځنکدن وخت کې که ته یو دوه درې ټکي ووایې که نه، نو د ایمان نه به خلاص کړي. اوس شیطان پتا سور دې پرېږدي دی نه، کله مولیانو پسې کنځل کې، کله تبلیغیانو پسې کنځل کې، کله تسبو پسې بدرد وی، کله جومات پسې، کله د مدرسې دشمني کې، کله د پردې پسې بدې وی. شیطان در باندې د پاسه سور دی در کې در ننوتې دی. نو که ځنودکدن وخت کې درته وایي چې مړه دا بوت خو ډېر په حق او دا خو شري د هندوانو دا دین خو صحیح او دوه درې دلیله درته ووایي، نو هسې نه چې د مرګ وخت کې د ایمان نه خلاص نه کړي. په خدای قسم یریږم، زه ما راته قسم وخوړه یریږم چې دا شیطان خو ډېر خطرناک شی دی، په موږ سور د اخر وخت کې تباه او برباد دی. هر وخت د خدای نه یره کوئ، د خدای دشمني مه کوئ. هر وخت په دې سوچ کې چې خدایه ګورې زما حفاظت به ته کې، خدای